وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مررت ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر فرأيت موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف وآي. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك، وصل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. صدر مجلس عزت مآب الحاج حشم خان صاحب دامت برکاتهم، زما ډیر محترم عالم نوجوان صاحبزادہ قاری و حافظ و مولانا ضیاء الرحمن صاحب دامت برکاتهم او دیگر ډیرو درنو قدرمندو عزتمندو رونو، د رجب المرجب مبارک میاشت دی میاشت ته ډیر لوی شرف حاصل لې، بالخصوص په دی میاشت کې د معراج هغه عظیم بمثل چکر و سفر د رحمت عالم سید العرب والعجم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه هم واقع شوی دی په 27 تاریخ باندې. د معراج د واقعا او د معراج د سفر چې واقع کېدو د دې مقاصد خو ډیرو، خو په هغه معظم مقاصدو کې یو عظیم مقصد د دې دو چې د معراج د واقعي د وکونه لږ وړاندې لاندې باندې غمونه، خفګانونه، تکالیف نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې واقع شوی. 3 کال شعب ابی طالب کی دی محاصره، قریش دی سره سلام کلام خرید فروخ د هر څه بند کړیو. د غرونو یو منځو یو وادي و، په هغه ځای کې دی مبارک د خپل خاندان سره 3 کال مسلسل محاصره، د خوراک او د سکاک اشیاء بچ د مکه معظمه د خار نه نور چام دلته وړل. کافرانو بلاره باندې پیرداران مقرر کړي، هغه به هم شړل او وهل وي، چرته واخو چرته پانی او چرته وبو، پدی باندې بدوی الته گزاره کوله. کم کاتب چې دا لیکل کړیو چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خاندان سره با سلام کلام او خرید فروخ نوي، د محبوب زړه چې هزار شو هغه ته د خلین الفاظ وتل، دغه لاسونه بیا شلف او دا کم لیکل چې دی کړیو دی په یو سرمن کې کړیو دی د خانه کعبه په درشل کې زوړند کړیو دغه لیکي، هغه باندې بیا وینه لګیدلیو. د وخت ریدو سره غر سه بیا ختم شو. په دغه دوران کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک تر شډیر زیات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ګرانو
او مبارک صلی الله علیه وسلم به د ایمان ډیر زیات ارزو کوله چې کاش کې د ایمان وروړي. ابو طالب ولو که د بعض علماو رای د هغه باره کې دا ده چې د ایمان راوړي. زمونږ د حنافونه مشهور محقق عالم قاضی ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه دې طرف ته ذهاب کوي چې د ایمان راوړي. او جمهور په معیت د امام بخاری کې د ایمان قائل نه دي. خدا داسې مسله نه ده چې دا مسله د ضرورتو د دین نه ده چې تب خامخا ابو طالب صاحب ته مؤمن یا کافر وای او نه تانه قبر کې تپوس کیږي. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خدمتونه کړي، داغه نه ضبط کړي، دفاع کړي، کافرانه ته شړلی او کوری کړي. د حضور صلی الله علیه وسلم ډیر خدمت کړي. باید داغه باره کې خلا احتیاط سره استعمال کړي شي، بلکې هر هغه چیز چې نسبت د دې مبارکو د ذات سره ولري، کاغه د دې خاندان دی، تر دی او یا مور او پلار دی، یا د دوی وطن دی، یا د دې احادیث دی، یا د دې تبرکات دی، یا د دې صحابه دی، یا د دې مبارکو دین دی او یا د دې نسب دی، یا د دې سنت دی. باید دغه تمام شیو سره د کمال احتیاط نه کار واغستل شي او باید انسان په دغه باب کې محتاط پاتې شي چې ایمان ته تاوانو نه رسیږي. همدغه دوران او زمن د شعب ابي طالب کې بیبي خدیجه الکبرى رضی الله عنها چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ډیره محبوبه و. ووجدك عائلا فاغنا، بری تعالی ته بغیر او بدون د مال نه بیو مندلې د ډیر عیال والے بیو مندلې تا باندې ثقل او بوج او فاغنا ای بمال الخدیجه، بری تعالی د خدیجه الکبرى مال سره تاسو مالدار کړئ یا رسول الله. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته دا ډیر ګران او روایت د بخاری شریف کې راځي. نبی علیہ السلام بکله کله ګډ راوست او ګډ به ذبح حق د ګډ د غوخه به داسې ډیری ډیری جوړ کړل او د خدیجی بیبي چې کم حمزول او ملګری او پړوسیانې وي نو د مبارک باغی پسې سال ثواب کې دا تقسیم کیږي. ناغم دغه زمن د شعب ابي طالب کې مبارک وفات شو. مبارک ډیر خفو هو کله چې دغه زمانہ ختميږي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې باری تعالی د دې د خیال بدلولو د پاره او د دې د تسلی د پاره دا د معراج دا سفر واقع حتیم کې ودو یا د رکنو د حجر اسود په درمیان کې ودو یا شعب ابي طالب کې ودو یا د ام هانی پکور کې ودو بین النوم والیقظان سترګې به ودوي زړې بیدارو. از روایتو کې راځي چت سوړه شو فرشتگان را کوش. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم را پاسولو او بیا دا سفر شروع کیږي. خودل تدا ثابت نه دی چې د مبارک سپلای پخپو وی او کنه وی. احادیثو کې د دې ذکر نشته. یو سړی په خزي باندې ورشي، مسجد باندې ورشي، حرم شریف ته ورشي، د بزرګانو مزار باندې تیریږي، د خپل پیر سے په خانقاه او کلی او کوسو کور تیریږي او د سپلیو باسي ولاس کې واخلي او پیاده ووړي. بهترین خبره ده الدین كله ادب. زمون دین دا ټول ادب دی. مونږ مامور په ادب باندې یو چې ادب ني دین به مالته نوي. او د دې لپاره اصل د قران کریم د آیه کریمه ده. موسی علیہ السلام چې وادي طوا وادي مقدس تلاړې او جبل مناجات ته ورخیږي او د باری تعالی سره کلام کوي
بیا سورۃ پس بده تورات قوم تروڑی آواز پر راضی فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوا. اے موسی علیہ السلام سپلیو باسا ته په مقدس وادی د طوا کې ولاړې. د دین اخص کیږي چې یو سړی مقدس موضع ته ورځي باید سپلیو باسي. اوس دا چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په شپه د معراج تلو نو یو په حدیثو کې د دې فوق العرش سیر دغه ذکر نشته دی. مونږ بیا هم دغه انکار نه کوو ځکه صوفیا د دې قیل چې عروجات د یو عام سالکم فوق العرش واقع کېدی شي او عام درویشان هم تر عرش پورې عروج کولی شي. حضرت رحمان بابا رحمت الله علیه لیکلی چې په یو قدم تر عرش پورې رسی مالی دلې دې رفتار د درویشانو. چې عام درویش تر عرش پورې رسی مجدد رحمت الله علیه مکتوبات کې زی په زیوی چې کله کله زما عروجات فوق العرش واقع کیږي. نمون داغینه منکار نکو. اوس دا خبره چې بعضی وعاظ کوي یا مقررین کوي یا بعضی شاعران کوي چې د مبارک پشپا د معراج د عرش نبر ورخیږي او باری تعالی ورته आवाज وکړي چې نبی علیہ السلام پړنی وستي او خدای تعالی ورته وی چې مو واسه پړنو سره راځه چې ستا د پړنو د وجنه زما د عرش برکتی شي. نو عبدالحی لکنوی سے پدې باندې سخرت کړي دی چې دا موضوعي روایت دی. قبح الله واضعها دا چې چا جوړ کړي باری تعالی دی هغه بدرنګي. هغه ور باندې مجموع رسائل لکنوی هغه پدې باندې سخ ردود کړي دي. مونږ تاسو تابع د شریعت یو د قران کریم او د حدیث یو د مستند کتابونو د روایت یو. دغه ذکر قران کریم او حدیث مبارکو کې او اقوال د صحابو کې مستند کتبو کې نشته. دا بعض واعظان او مقررین او بعض شاعران هغه ذکر کوي خو دې د پاره اصل نشته دي. نو دا چکر چې باری تعالی په د باندې والو لنوریه من آیاتنا چې د خپل قدرت عجایبات او خایو عجیب عجیب اشیاء د مبارک لیدلیو. یو زنانه اونې د وغې په आवाज وکړو. جبرئیل علیہ السلام ورته وی چې دې تم ګور التفات ورته مکوا کینه امت به د يهودیت طرف ته اعلان وکي. شوده ورته پیش کړی شو. دوه ګلاسونه یو کې شودو پيو بلکې شرابو. د مشورې د پاره جبرئیل علیہ السلام ته وکتل. هغه ورته اشاره وکړه چې دا پيو واخلا. بس داغه مختار کو شودي وسکل. سخله کې ولیدل چې داغي د شونډې د اور په کینچانو کټ کولې شوې. مبارک تپوس کې دا سوق دی ویها ولای خطباو امتک یا رسول الله دا استاد امت خطیبان دي بی علم واعظان دي بی عمل مولیان دي چې منبرونو باندې او د منبر په خوا کې به خلک را دعوت کول چې کینې تعلیم بکیږي او بیانات او د وعظونو او تعلیمونه به کول او خپل پټکی عمل نو دا هغه بی علم تبلیغیان او واعظان او بی عمل مولیان دي. داغه خلق دي سخل کی ولیدل چاغي خسته خوشبویا تازه مزیدار پستی غوخي ور سره پرتی وي او دی خو ور سره مرداری او غنده غوخي وي بدبویا غوخي وي. دا پاکي پستی خوږي خوشبویا غوخي به پری خو دی او دا مرداري به خوړي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تعجب کوي جبريل دا سوق دی دا تازه پاکي خوشبویا غوخه پری دی او دا مرداري خوري. وی اولائک الزنات یا رسول الله دا استاد امت زناکار دي زناکار چې پاکي حلالي بیبيانی وی هغه به پرې خو دی او د مردارو پسې بدی ګرځیدل.
سنور خلق ولیدل چې داغي داسې کوټو کې بندو او د خېټو کې ماران ښکارېدل. مبارک وی دا څوک دی؟ وی دا اکلت الربا، دا سودیان دي، سودخوار دي. د سود د ګناه ډیر زیات اجزا دي. د سود هغه د ګناه یو جز دا دی 36 زناګان یو طرف ته او د سود یو درهم حاصلول غستل دا بل طرف ته. الله رب العزت دې موږ تاسو د سود د معاملاتو نه وساتي. نو لنوریه من آیاتنا چې د تمون د خپل قدرت عجایبات او خایو. مبارک عجایبات لیدل. سخزي ولیدي چې تنور کې پرتی وي، تنور د اور نډکو او دا زناناغه کې پرتی وي. دا څوک دی؟ اولایکا دا عاریات کاسیات هغه زنانه وي، کپڑے به اغوستي وي، هغه کې بیام د لوسی وښکارې دی، به مټه به ښکارې دی، مړې به ښکارې دا، پنده به ښکارې دی، حیا نه کوله. دا زنانه دي ستاده امت. اول اسمان کې د آدم علی السلام سره ملاقات وشو. حالان کې آدم علی السلام په بیت المقدس کې مولید. التم سره ستړي مشي وشو، ورپسې 2 رکعات مونږ وکړ. او د الله دی قدرت تامه ته ګوره چې اول اسمان ته لاړې، نو زمکې نه اول اسمان پورې 1500 کاله مزل او عام مزلم نه دی. د بجلی د پړق پرنګ چې تیز مزل وشي 1500 کاله مسلسل وشي، اول اسمان ته دومره مزل دی. او دا د آدم علیه السلام مبارک دی معجزې بعد الوفات ته وګوره چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اول اسمان ته ځي، آدم علیه السلام استقبال ته ولاړ دی. او چې دروازه جبرئیل علیہ السلام ټکای او دنن आवाज کېږي من انت سو کی، مبارک جواب ورکي انا جبرئیل ومن معك، بل در سره سوق دی وی معي محمد صلی الله علیه وسلم، بل را سره محمد عربی صلی الله علیه وسلم مبارک دی. یا تاغه پسې لګلې شوی ویاو دروازه کولوک. علماء د معراج د مسلینا اخذ د مختلف مسائلو د احکاماتو کوي. دا دومره یو جامع ترین آیت کریمه ده د 15 سفاره سبحان الذي اسرا بعبده. علماء ته د ډیرو مسلو استنباطات کوي. دا لا مذهبيان غیر مقلدین دا ډیر بی وقوفه طبقه ده. خپلم د قران او د حدیث ناخذ نشي کوله، فقط ظاهر پس روان دي، بس دغه حصہ ده او دغه د علم منتها ده. هغه څوک چې د قران او د حدیث غامض او مخفي هغه پټو مسلو پس جبر کوزيږي او بیا هغه اسرار ته روباسي، په هغه خلکو دا بی وقوف اعتماد نه کوي. علماوی دی مسلې نه دا فهميږي چې دروازه وټکیږي او دروازې نه دنه تاسو شي چې سوکي، نو ته به داسې ورته نه وي چې زیم نامه وخایا. وګوره فرشتي نه چې تاسو کېږي سوکي، هغه ورته وي انا جبرئیل نوم خي. که خپل کور ته مراشو دروازه وټکی او تا ته دنه نو وي چې سوکي، ته به نامه خي چې فلانم، دا مسلم د دین وروتله. ډیر زیات مسائل ته علما کرام د دې واقعي او د دې احادیث او آیاتونو نه دغه استخراج کوي روباسي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی چې وردن نشم آدم علیه السلام ولاړو، غنم رنگیو، لوړه بډیو، کلک را غاړې وته، او ماته هر کلی ویلو مرحبا بالابن صالح والنبي صالح، هر کله دی راشي ستړی مشه زمان نیک زوی او د الله نیک نبی، الله دې ستړی مکا. بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره خدای پامانیو کو، نبی علیہ السلام دویم اسمان ته لاړې، هلته د عیسی علیہ السلام سره، دریم کې د یوسف علیہ السلام سره، داسې شپږم کې د موسی علیہ السلام سره،
اوم کې د ابراهیم علیه السلام سره د مخامخ ابراهیم علیه السلام سره ډیر واړه راغونډو واړه تنګیر چاپیره ناستو. نبی علیہ السلام وای د ابراهیم علیه السلام د شکل او صورت ستاسو د صاحب او ستاسو د نبی سره ډیر موافقو ځان یادولو. ابراهیم علیه السلام زما غوندې وو نکی وو کنه او دا واړه چې تیرا غوندو نو دا د مسلمانانو دا بچی چې دا وفات شي دا اطفال سبیان بلوغ نه وړاندې چې دا وفات شي نو دالته ابراهیم علیه السلام کلاری مشغول کړی وی. د ابراهیم علیه السلام په دې لفظ ابراهیم کې علماء وایي چې دا اصل کې ابراهیم بیا دین ابراهیم جوړ شوی دی. ابراهیم علیه السلام را پاسیو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تستړي مشي کوي او بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایي چې امت د پاره یو تحفه در کوم یو تحفه یو صدا روایت مشکات شریف دویم جلد کې موجود دی باب الاسکار و التسبیح کتاب الدعوات کې جنت د ازمکا کی عانون دا لوی لوی ډاګونه دي میدانونه دي او ډیره خوشگوار او پاک طیب ازمکه ده د بوټو د نیال کولو قابل ده. یا رسول الله امت دی وایا چې ډیر ډیر سبحان الله وای چې یو ځل سبحان الله وای جنت کې ورته یو بوټي نیال شي. هغه د ابراهیم علیه السلام دا بهترینه تحفه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تر مونږ راورسوله. او ضعیف روایت کې دام راځي چې بیا عرف الشذی کې کشمیری حکم د ضعف په لګولې دی چې مبارک د باری تعالی سره کله مخکیږي نو دې مبارک وای چې التحیات لله والصلوات والطیبات الله ورته وای السلام علیک ایها النبی. دا موږ تاسو چې تشهود کې دا سوایو نو دا پشپه د معراج د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او د باری تعالی هغه طولانی مکالمه کې دام داخله وا. یا الله قولی عبادت بدنی عبادت مالی عبادت می تعالی وروړي. الله ورته وی سلام دې پتاوي زما د طرف نه سلامتیا دې پتاوي اے زما نبی علیہ السلام او رحمت زما دی او برکت زما دی. نبی علیہ السلام د ځان سره مونږ هم په دغه سلامتیا د خدای تعالی کې شریک کو. وی ویل السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اوس چې مانځه کې ته دغه کلمات وې نو تبا اخبار او حکایت نه کې تبا انشاء کې ان دا څه بنوي چې پشپه د معراج خدای تعالی نبی علیہ السلام تویلو السلام علیک ایها النبی نو زه دغه کیسه کوم او زه د خپل طرف نه په سلام نه وایم دا څه بنوي بلکې چې دغه الفاظ تر اورسیږي تبا انشاء کې خپل طرف نه بنوي سلام په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې پیش کې. په حکایت او کیسه کې ثواب نوي. ما زر پیری لا اله الا الله ذکر او کوتی چاته کیسه کې چې یاره باچا صاحب زر پیری لا اله الا الله ذکر او کو نو تا ته د زر پیرو د کلمې طیبه د ذکر ثواب په دغه کیسه نه ملاويږي. تب ځان له زر پیری لا اله الا الله وی الف دغه ثواب یې لاندې کې نو تب انشاء کې امام غزالی رحم الله وی چې السلام علیک ایها النبی تر ورسیږي بهترین صورت شریفه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم با په خپل قلب کې مستحضر او حاضر کی او د خپل طرف نه باغت نوې جید سلام وای. ډیر اولیاء کرامو نه منقول دي هغه وی چې کله زمانځه کې دی الفاظ تر ورسېګم چې السلام علیک ایها النبی ورحمت الله او دا سلام نبی له سلام ته پیش کم نو په دې غوګونو باندې اورم چې ماته نبی له سلام جواب کې وی چې وعلیکم السلام یا بنیه اے بچیا پتا دیم سلامي. نو دالته به انشاء کې دام د معراج د شپې دغه طولانی مکالمې نه راغستلې شوی کلمات دي. نو دا عجایبات محمد عربی صلی الله علیه وسلم التولیدل. موسی علیہ السلام یو پړک تجلا فکوهی تور باندې ولید به هوشش او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم
د باج صحابو د قول مطابق چې پاغي کې عبد الله بن عباس سے قسم اوچتای قسم پی خوري وی چې د سر پسترګو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خدای تعالی د ذات دیدار کړي دي. وهابیان غیر مقلدین وای چې خدای تعالی جسم دی. ډیر مسلو کې هغه اختلاف کوي. خرویت د باری تعالی په شپه د معراج هغه ډیر په شد او مت سره ثابتای خو هغه پکې هغه بیکاره عقیده خوري. هغه وی کې باری تعالی جسم نه ونه څنګه ولیدل شي. نو دا جسم ونه ځکه ولیدل شي. مونږ ورته وایو چې باری تعالی جسم هم نه دی، جسم نه پاک ذات دی. او باری تعالی ته نسبت د جسم کول د تنزیه د عقیده خلاف عقیده ده. موږ تاسو چې مانځي کې څنګه نیت او تړو سوایو سبحانك اللهم په اول رحله کې موږ د باری تعالی تقدیس او تنزیه بیانو. پاکی د تعالی را یا الله، اللهم اصل کی یا الله. نو پاکی د تعالی را یا الله د سنه پاکی ده، د جسم نه پاکی ده. خدای جسم نه دی. د مکان نه پاکی ده، الله مکان نه لري. الله نه مکانی دی او نه زمانی دی. د ورځ او شپه موستا د پاره دی. دا زمانه او وخت موت د پاره دی. مکان ته زو ته محتاج یو. دا خطا برا مخ کې رستو خيو غز شپک طرف ته زو ته محتاج یو. دا زو ته چې خبرې کو نو غاخونو جبي او خلی او حلق نه بغیر نشو کوله. دې ته زو ته محتاج یو. باری تعالی کلام کوي بغیر د آلی نه کوي. دا زو ته چې لیدل کو په لیدلو کې سترګې ته زو ته محتاج یو. باری تعالی لیدل کوي بدون د آلی نه کوي. آلی ته محتاج نه دی. حیز نه پاک دی، مکان نه پاک دی، جهت نه پاک دی، جسم نه پاک دی، اولاد نه پاک دی، بیبی نه پاک دی، شریک نه پاک دی، خاندان نه پاک دی. د تنزیه دغه معنی ده. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د باری تعالی د ذات دیدار کړي او څنګه کړي چې جنت کې او کې بیا به درته معلوم شي چې د الله تعالی د ذات دیدار خلق څنګه کوي. اوس د څه کولم مکو چې بیخي ته انکار کې او د څه مکو چې باری تعالی جسم فرض کې چې داګینه یو عام جسم دی معاذ الله. دا ډیره غلطه خبره ده. د تقسیم دا بیکار عقیده دنیا ته دا يهوديانو راوړې و. يهوديانو یو کتاب می کتو هغه کې لیکلو چې د یعقوب علی السلام په زمانه کې خدای تعالی را کوز شو. د یو خسته پهلوان په شکل کې را کوز شو او د یو شخص سره په پرزونو شو. وی یعقوب علی السلام مبارک هغه ورتل چې ما سره پرزونه وکا. نو کله به خدای تعالی را واچولو، کله به یعقوب علی السلام را واچولو. دا د يهوديانو په کتابونو کې ذکر دیغه. او دغه عقاید دا د وهابیانو عقاید هم دی. هغه خدای تعالی جسم ګڼي. وی اخر کې ورته یعقوب علی السلام په دې سینه کې ناستو چوز به درانه سو خلاصي. نو دا داسې بیکاره خوشي عقاید د دې اهل کفر دي. تفسیر روح المانی لیکلی چې يهوديان د دې مقایل چې خدای تعالی د ازمکه او اسمان پیدا ک نو په کرسي کې ناستو یو خپل بل باندې واړول او د دنیا تماشې ته ناشته. او دا عقاید د وهابیانو هم دي. وهابیان وای چې خدای تعالی په عرش باندې ناشته. د متشابهات معنی کوي. زمونږ د دې خلکو سره سپول او پټه شریک نه دي چې ګینه پاغي ور سره ورانیو. نو نه رانه سپیسی تختول دی ونه نم ور سره د جینې او یا د هلک یا سره د نور ذاتیاتو جنگ دی. د دې په کتابونو کې خطرناک عقاید د لیکل شوی دي. نو دی خدای تعالی جسم غني چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د باری تعالی د ذات دیدارو کو زکه جسم وو چې جسم نو وسیولیدل. کله کله داسې موي چې تاسو وی چې یاره بایزید بستامی سے خدای تعالی په خوب کې ولیدو څنګه لیدلې ورغه د مرز زیګری څنګه لیدلې سی لیدلې
تاسو خو وی چې الله جسم نه دی کنه چې جسم نو سی ولیدل داسې خبرې کوي دارنګ سوالات کوي د عوام عقاید خرابوي تاسو به داسې عقیده ساتئ چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په شپه د معراج د خدای تعالی دیدار کړي څنګه کړي بس نور مونږ ته معلومات نشته کړي دی بس په جنت کې به مونږ کوو په آخرت کې به مونږ کوو بیا به راته پته لګي چې د خدای تعالی دیدار څرنګه وي